بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سیکریټري صاحب، مو ډېر قدرمان MNA صاحب، تورای کوم هوس چې خپه کېږي باد به کوي. شکر دی مو مرکز لرو، اتفاق لرو، MNA لرو، NPA لرو، نو مو بیا ویلي خپه کېږو. MNA صاحب ته مو دا سوال دی کومې خبرې وکړې، مو قوم د سوي لوړ یو بلکل هر قدم کې، خو طور صحیح هر ته کېږي لکه څه خیل د ووي که نه همداسې کېږي. ته خبره کور کمانډر سا کوای شي، ته خبره آرمي چیف سا کوای شي، ته ایمو وزیر اعلی صاحب سا کوای شي، خو مو نه پوهېږو څه خیل پالیسي جوړه دی، دغه حکومت چی غوړي، بیا خواست کارکور می که چی غوړي ولا که پیگو کسی یوام جان و مال حفاظت دا حکومت ذمه‌داری ده، دوی ذمه‌داری ده. خو تاسو یقین وکوي که نه اوس چو خبره وکړله های وکړه یاره تاسو دالته لوړ شوي یا آرمي نه یې جدي ته لوړ شوي یا سیول کومه ډي سي ته لوړ شو یا پلانکي ته، خو د لږ ورځو کې ما خو خپل داسې هغه دی نه کرنیل پاتې شوی دی، خلک پرې راغلي دي، سمیلوف شوي دي، بریګیډیر سمیلوف دي، بلکې GOC دغه جرنیل چې کوارټ والا ورته وایي دغه ته مخصوص یو په دا لوړ دی، نږدې ورځو کې لوړ دی، قسم دی هغه سمیلوف هغه څه خبره شوې یو سړی نه دی پاتې یو. دا حکومت ویلی شوي دي سر نه بیخه پورې، خو موږ خو MNA صاحب ته خو نن مجبور یې په دې تو ته خو سنیا ووټ دیر کړی دی، شیعه دیر کړی دی، مو دعا ته نه په بندي نه لګوو ځکه هغه ته ووټ دیر کړی دی، هغه سبا ته خبره کوي. خو مو د خپل کوم یو که نه مو خو دې ځای ته رسېدلی یو چې ما یقین د حکومت مو ته څه پروګرام دی، سني ته یې نه دی، سني سره جوړ دی. د مو یو مرګلي نن مشر خبره کوله چې دغه سنیانو یې ملیشي هغه وکړو، حمایت وکړو، ملیشا یې خواښه دی، مو د آرمي کړی دی، خو ملیشا ختم ومشوه، ملیشا هغوی طرفه جنګ کوي، سپیوناویر کوي، موټر ورسره ولي، دغه خدای دوی نه غذا پر ولوه. داسې MNA صاحب قسم دی که نه چې زه چې خو د زه خبره خانه دی خو زه یې ډېره ورته کوم، د GOC ته ما هغې ورځې کړي دی چې 8 جنسۍ دي، اوس خو ځلې شوي 8 جنسۍ کې یو تورای دی چې تو پالیسي حمایت کوي، ځکه چې ته بورډ لګوي نه مقبال مني نه منګال مني نه هغه ساوت وزیرستان مني نه بل څه نورت ورته هغه مني نه یو یې نه مني نه بجوړ مني نه خیبر مني، یو تورای دی. یوه ورځ مو یو ورور دی پوجیانو ته وایي چې پوجیانو ته دی مو جول څنګه شو هغه ورته چې مو خیال چې کواز د سره وي دیوال وکوي پورته د جولا لري که زه یې تو پالیسۍ مرګلی یم، زه یې تو حمایت کوم، بل د نشته. خدای که داسې وایي داسې پار کار نه کوي، بلکل یې نه کوي. که څوک ښه ډیپټي کوي که نه همغه شی دی، که څوک دوی مخالفت کوي همغه شی دی. مو په دې ځای رسېدلي یو چې څه پروګرام دی دوی، څه پالیسي دی دوی، ځکه چې دوی درې ورځې د جلال سر سموال وړو څه بېله نوستي به خومه پورې هغې ورځې MNA صاحب او بیا خو دروغ، خو جلال سر چې رغلی دی د یوه خبره مو کوله یاره دا چې رغلی دی دغه راسې شکر دی د روډ نه دی بند، دا روډ د چلیږي مو روډ یې مو داسې دی لکه شیر راګ ورته یایي که چی ورته یایي، که دا روډ چلیږي تورای رک روغ دی، که دا روډ بند شو که نه بیا د بونه بدمشون جوړیږي، صفو خبره دی، بیا وحشي کیږو مو قسم دی، بیا به وحشي کیږو قسم، بیا به مو چی کوو، بیا به ورپڅېږو، بیا بنده کوو چې ده ایتو کس هغې ورځې ما GOC ته دا ووي زه د ځان سې تړم خو وموي یوه ورځې روډ بند شي که نه خرلڅۍ نه شینګاک 3 کیلومیټره دی تقریبا، بیا 3 کیلومیټره د غوټ ګوډي ودرېږي، ټاک نه شینګاکه پورې په روډ وي لوړ وي، شپیا وي لوړ وي، ورېځیا وي لوړ وي، نه څوک څه ورته وایي،
نه څوک غراس به وایي که چواز دی چای ویر کوي مړیا ویر کوي که نه او مونې دوړې ته لیږي یوې پیسې ګاټه ما نشته نه دا روډ نه تو کروڑونو روپۍ وایي تو ګاټه دی دا روډ اوس نن سترو ګوډو ته خلو شي حکومت ته خلو شي توري ته باندې ویلې باندې روډ غوړو داسې امینې صاحب روډ غوړو چې خلاص وي په خولې خوره کې که چې پوخ دی شي دا د شي جنګ بندولې ته که سوال شپې نه وتلي مو جنگ بندې ته تیار یو ورته ویلي مه دي خو دیسه پوجیان نوس دی هغه کې مرچو کې مو ته وایي چې پوجیان خپلوا دوه درې پوجیان چې مرچې کې دي دستیا بیا یا جنګ کېږي دو چی دي دغه څه خبره نه دی یا خو بیا دوی ارپوڅېږي وایي چې باز دی مو تاسې ته تسلیم یو توبه مونه نه کېږي ګوره دی پوه داسې چال دی یوه خبره درته وکړم مو هغه صاحب ته وختو نن به وکم د خیواسې والی و مو څو مشران ویره غونه ته مې مړي دي هلته زخمیان پرته دي اوس به دغو ته چی کوو تاسې یقین وکړئ که نه هغه صاحب نه خدای رحم وکړه داسې سړی و مو ته وایي چې ویلې داسې پیړي وي بس هغه ورکې باندې داسې دی آیي کسه لوړ شوی افسرانو ته داسې خشاش بشاش وي څوی دا شی ما کینوي لکه د اوس نو داسې امام لرم که نه چې ما دا تصور نه کړي زه یې نه منم داسې یې ووې مو ټول ریون شو چې د هغه صاحب غوندې عالم دی دې داسې خبره وکړه هماغه شی وکړل ماغه مولا ماغه سمادات ماغه مولا اوسا دی مو ماغه جرنیلا دی مو غار شی دی دا هیچا نشي کولی دا تورای بابا آدم نردیلی انده جنگیږي انده کور دی خو مو نن سبا تعلیم یافته یو مو نن سبا بهر خلق دی مو کاروبار دی مو ګوډې دي مو ځکه یو چې لیاره مو ته ضروري دی که نه کتی مو سیر بندوي بیا بشارې کې جنگ بند کو کوم یو د مشر نه کشره پورې وتی چې ورکې وایي چوه د پاوج ملیشا ورکې واچوه ریډ زونه جوړ که مو نه غواړو چې دا بشاره مو خراب کړو خو بشارې نه مو ملا سړه کړه اوس هغه بېغمه نوس دي په بلیچخیلو مو ترخاخه کړه په موږ وای مینې صاحب دیسه څه جواز ورسره دی بشارې کې جنګ و تو ویلې خاخ کو بلیچخیلو کې د خاخ کو مقبله تو ته خیر وي ورکه پاړې تو ته خیر وي د کبر دی دا چې ته چې وي پیسې هغه ورکې شته حقیقت نشته ورکې نوره هر سړی کسه هر کلي والا چې خپل محوظ کې ایماندار شوی خپل محوظ کې ښه مضبوط کینوي داسې ما یې وی چې سبیله جنګ بندیږي یا نن بندیږي که دوی ارباند کو کسه زموږ خو جنګونه نه غواړو که نه که نیک و ارباند مو تاسې خپل ځای کې نوست یو داسې نه دی چې وشه بس مو په پیڅینې نوست یو دا برسي بیا به زه به ته ناڅم تللی نشته نوره جلال سر مو د سره یو قوم د سره دی خبرې د صحیح دي دوره نرمي څوکا نه کوي لکه تو د خپل داور کې وکړه که هغوی ووایي چې سبیل 8 بجې د هغه ته راشه بلیچخیلو ته 8 بجې ته ویرغې ورې مخامه پورې مو د ناروغ واته ورته کېناستې که درته ویوي چې د پاړې ورته راشه تو ځان ور ورسولو دا شی مو نه دي کړي درویغ نه درته یایو مو د خپل دور کې دا شی نه دي کړي مو جنګ خاق دی بیا مې جنګ غام کړی دی حکومت تللی ته به مشر ستولو اصل چین مې کې چې جنګ خاق شو مو ته مخام مشران راغلل یو مشر راغو یوسف حسین خدای وبخه به خالد اغا و ګیره شیخ خدای وبخه حسین ملک خزنده دی دو و یو بل څوک مو ته راغلل چې دلته هغه ته مسلوړ شي مدرسې کې نو سوده ملیشا و عربي ښه نه وه مو ته چې مو پرېږده وایي سړی و بس تاسې مشران یو تاسې خبره ورسه وکړئ چې نه ته باد سي یوې رغو جرنیل رغلی و غفور نومېدو چک غوندې کې و نه منګال پوڅېدو چې اکثریتي قوم منګال دی د هغه کې ښه ورته هغه ورته ووي دغه اکرم خونزاده خدای چې د مو مشرانو ټول غورځي په وکړه چې دا ته څه یایي خو هغه ورته وایي چې اکثریتي قوم بنګاخ دی هغه بنګاخ و غفور جرنیل نه
ته چټي خبرې کوي ته نه یې ورکه ته کښېنه هغوی وایي چې جنګ باندې کوم او ته جرنیل صاحب که څه داسې څه ته نیم خان مستر ورته وایي چې زه دلته اقلیت کې یم د بهار دوی اکثریات کې دي اول د بازور جنګ باندې شي او ته جرنیل صاحب د بازور کې اتیور کوم استعمالیږي که نه دا خو برابر دی دا خو یو په ریکسه کوم اتیور دی بل سا مغاب سره کوم اتیور چې په پیوړ استعمالیږي یا په خرلڅې بړکي استعمالیږي مې دا حکومتي اتیور دی دا طالب دی باره دا هغوی هغه دی د ولي ورته یایي موږ غوندې ګورنر وي دا هغه دی تیمو ذمهوار چې باره نه ډازه نه کېږي مونې ټاک نه خپله ډاز کېږي ته مو ذمهوار اوس زه سبا ورسم که نه ته اوس یې دلته جنګ باندې کړو مې جنګ خو مو بندوو اوس یا بندوو که څه جنګ د اول نه موږ نه غواړو بندوي خو دوی دې پیري حکومت کې ډېر سخت پارک راغلی دی دا درته یایم زیات پارک ورکې راغلی دی ساره تبې چې حکومت دی نه ساره افسر دی نه خبرې ورته وکړه داسې نه درته یایي چې د څه د ووایي بس وی وري په دغوی په دغې وبسي نوره جلال سر کسه که دوی خسي که سني موسه خسي مو خو سره ونیو که دا حکومت موسه دو ځون حکومت جوړ کی دو ځون نکیم بولی زی رایات یم که دو ما رایات نه بولی دوی محاکم نه ده نه بولم ولا که ویا بلم ولا که هیچ اوکی خدای که هیچ وطن نړانګي خال د څه څه وته ابرزي بګن کی تو لره تلشي کوي تو ملیشي لره آرمي تو حکومت یې لره دوی لري تلشي کوي دوی څنګه وته پولیس په یو کې نو استیاغه چې تلاشي ده کومې ملیشي کرنیل دی یو بل رغلی دی واسطه هغه ګرځوي ځون سره دویا سره نوره کسه ور ماخت کوي او سلا کوي او سلا غټه تیور دی پوه